اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد آصف دی. زه یورولوژي ډپارټمنټ د ریډینګ هسپتال کې ایز ا اسسټنټ پروفیسر کار کوم او الحمدلله یورولوژي ډپارټمنټ د صوبې د مختلفو هسپتالونو کې یو ډېر غټ ډپارټمنټ دی چې پکې په جدید ترین طریقو سره د یورولوژي متعلق د مختلفو بیمارو ډېر په ښه طریقه او په جدت سره د هغې علاج کیږي چې په هغې کې د ګردو د کاڼو د پیشاب د جمله امراض چې پکې د پیشاب بندیز او مثانه کې غوښه کېده د دې ټولو علاج ډېر په ښه طریقې سره روان دی او هره میاشت په سوونو مریضانو ته موږ ډېر په ښه طریقه باندې د علاج سهولیات ورکوو. تھینکس ټو MTI LRH چې هغې سره ډېر ښه انسټرومنټس او ډېر ښه ګیجټس چې دي هغه زمونږ هاسپیټل ته راغله او ډېر په ښه طریقه باندې هغه علاج د مریضانو روان دی او ډېر مریضان ډېر په خوشحالۍ سره راځي او ډېر په خوشحالۍ سره او په ښه طریقه سره هغې ډیل کیږي د هغې علاج کیږي او په خوشحالۍ کور ته بیا ځي. لال محمد صاحب زمونږ یو ډېر خاص هسې خو ټول مریضان خاص دي خو چونکې دی یو هسټري ده دا زموږ د قوم سرمایه ده ډېر خدمات دي د دې د قوم دپاره نو دوی څه 2-3 میاشتو نه زما زیر علاج دي راځي د دې مثانه کې څه غوښه شوې وه د پیشاب بندش په ووته د پیشاب مسلې وې د دې بیا موږ پوره انویسټیګیشن وکړو او په هغې کې موږ ته پته ولګېده چې د دې د مثانې غوښه ده او هغه به د کیمرې په ذریعه په جدید ذریعه اپریشن غواړي نو موږ دې سره د هغې متعلق خبره وکړه او د دې موږ اپریشن وکړو بیا موږ بایوپسي وکړه نو الحمدلله ډېر په صحیح طریقه باندې د دې ټول پروسس وشو. دی اوس زما په فالو اپ کې دي اوس هم دی فالو اپ له راغلي دي او چې بایوپسي کوم رپورټ راغلی دی هغه هم سټسفیکټري دی او دوی مطمئن دي. نور به دیم تاسو ته د خپل علاج متعلق او چې کوم پروسس د دې سره شوی دی یو څو خبرې به دیم وکړي. نو مقصد د دې خبرو دا دی چې خلک عموما د سرکاري هسپتال نه او د هغې د علاج نه ډېر مطمئن نه وي او زی پرایویټ سنټرو کې خپل علاجونه کوي بلا پیسې ورکوي خو موږ خلکو ته دا اویرنس ورکول غواړو چې تاسو اوس راځئ دلته تاسو ته د پرایویټ نه ډېر ښه مشینري او سهولیات مؤثر کیدی شي او علاج هم داسې نه ده چې په میاشتو یا په کلونو موږ خلکو ته ټایمونه ورکوو بالکل OPD بیس باندې د هر چا علاج کیږي او ډېر په ښه طریقه کیږي او په کمو پیسو کې او په کم خرچ کې ډېر ښه علاج روان دی د خلکو او کیږي. نو دوی به هم تاسو ته د خپل مرض متعلق او چې څه دي سره شوي د هغې متعلق به یو څو خبرې وکړي. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې بالکل ټو دی فیکټ دې کې څه ګنجایش نشته. آی کین سی دیٹ 100% کریکټ. زه چې څه وخت د هسپتال ته رالم نو علاج مې شروع کو. اصل کې مخکې ما الټراساؤنډ کړی نو پروسټیټ مسلې کې زه راغلی وم هغه چې دي انویسټیګیشن وکړو نو پته ولګېده دا خو مسله څه بله ده نو زه یې بیا خبر کړم چې یاره دا خو د باقاعده دې طریقې سره علاج کېږي. د منځ کې ډېرو کسانو ماله وویلو ایون مای ریلیټیوز چېرې ته داسې چلو که څه مطلب سرکاري هسپتالونو کې منډې وایي هلته څوک کیر کوي پوه شئ او یو ډاکټر به وخورو بل ډاکټر به وخورو ایون شوکت خانه میموریل ته لاړ شه پوه شئ. نو ما ورته ویلو ما ویل داسې چل دی چې په الله تعالی باندې بروسه پکار ده صرف په دا دغه باندې سړی علاج کوي ډاکټر خو تا دغه کوي پوه شئ ډاکټر سره خدا دی چې تا انویسټیګیشن وکړي هغه حساب کتاب سره تا ته میډیسن درکړي پوه شئ هغه نه پس مطلب ژوند مرګ د الله په لاس کې دی پوه شئ. دا سلسله جاری سری وه. اصل کې بنیادي خبره زه تاسو ته دا وکړم ښه ما یو بل کنفیوژن دی که نه ما اوریجنل نوم همدا لال محمد دی که نه ظاهره دا نوم سره به ما ایډمیشن کولو خو خلک دلته ما مطلب فور د لاست آف 50 years people knows me as Yaman ځکه چې فلم ټلویزیون سټیج دا ټول ما را کړي که نه
نو بیا به ډېر خلک راتلو، هغوی به تپوس کولو چې یار امان چېرته دی، هغوی به ویل چې امان خو دلته نه دی ایډمیټ. نو دې ته چونکې پته وه دې سره دې دپاره هر مریض امپورټنټ دی که نه. خو آی ایم ویری تھینکفل ټو هیم. دا نه چې ما سره مخامخ ناست دی آصف صاحب، دې سره پوره ټیم چې دی، اکرم صاحب، نور ډاکټران چې دي، دې آر ویری کوآپریټیو، ډېر کوآپریشن یې ما سره وکړو. او غټه خبره ده چې ډېر مینهناک سړی دی هم دی، باقي سټاف هم دي والا پوه شئ، ډېر ریسپیکټ کوي. ټولو نه غټه خبره دا ده. زه تاسو ته بنیادي یوه خبره بله وکړم چې ډاکټر چې تاسو سره ښه میلاو شي که نه، نو د مریض نیم بیماري چې هغه وخت ختم شي. او که ډاکټر تاسو سره روډلی پیش وکړه نه، نو سړي هغه ټینشن نور هم زیات شي که نه. ما له دلته چې لارج ته راغلم نو دا شی ما ته میلاو شو چېرې دا ټول سټاف ډېر مینه ناک دی. باقي اکوپمنټس بارے کې ودي تاسو ته ډیټیل سره وویلو او ما وکتو هغې حساب سره ما مطلب دا ټول علاج شو ټیک ټاک فرسٹ کلاس علاج شو. اور ډېر ډاکټرانو خو خیال وساتلو سره ایون دا نوره کلاس 4 چې دي هغوی هم ډېر خیال ساتلو. او پوره مقصد دا چې دا ما نه دی فیل کړی چې زه سپتال کې یم که نه، حالانکه زه سپتال کې ډېر سخت تنګېږم که نه. خو بله خبره چې کله به زه دې ډسچارج کړم او بیا څه پرابلم و دې فټافټ ما له یا زوی له مې وویلو چې یاره رادې شي یا وارډ ته یا دغه ته که نه، نو زه به رالم که نه. نو زه یم چې دنه زیات نوره څه کېدلی شي پوه شي چې ډاکټر ته دومره خیال ساتي. باقي آی ایم ویری سیټسفاید چې مطلب د خو صفایي کمی هم نشته، خو صفا سوتره دي. یورالوجي دغه دی. ما دنه مخکې دلته کې دغه والا دا کړی و، چونکې زه دنه مخکې پیشنټ یم دغه والا انجاینه والا، نو یو هغه واړه ما کتل صفا سوتره. رسټ آف دی آی ډونټ نو. زه او یو دې ډپارټمنټ چې راغلم دیټ از ویری کلینلی او ډېر ښه ماحول دی او ډېر ښه مطلب طریقې سره دې مینج کوي. تھینک یو. اصل کې بنیادي خبره دا ده چې مونږ یو اولي چې کله نه پاکستان جوړ ده که نه، یو نیچر ډیولپمنټ شوی دی پوه شئ. سرکاري هسپتال دا دی هغه دي. یو پریکټیکل چې تاسو یو شی دغه کړی نه تاسو مطلب دی بل سړي خبره اورئ، خو یو ځل راخوشئ وخو ګورئ که نه پوه شئ. یعنی ډاکټر صاحب تاسو ته ډیټیل سره وویلو چې سامان کمی هم نشته، پوره طریقې سره علاج کېږي، یو پراپر طریقه ده. او زه یم دا به اوس خلکو به یو ډېر بدبختي وي چې دې مطلب دی. یعنی زه ماته داسې افسوس راځي چې یاره خلک قرضې والي او پرایویټ علاجونه کوي. یار تاسو یو ځل راخوشئ که نه، دا څه دپاره جوړ شوي دي پوه شئ. د دپاره جوړ سهولت دپاره. دا نه چې مطلب زه یو فلم آرټسټ یم نو دې دغه کړی دي. دا هر مریض چې دی قدردان دی. لکه تاسو ډایرکټر صاحب طارق صاحب نوم یې دی او طارق برقي صاحب، هغه ډېر ښه دنه ما مخکې انټرویو شو نو ډېره ښه خبره وکړه چې یاره موږ دپاره هر مریض امپورټنټ دی، هر مریض اهم دی. لکه څنګه چې ډاکټر آصف خبره وکړه. خو یو آرټسټ یو قوم خدمت چې کړی که نه، هغه لغو ته موږ زیات مطلب پریفرنس کوو. خو دی راغلی دی موږ ته حال نه دی ویلی، که حال یې ویلی نو موږ انشاءالله دنه زیات دغه کړی وی. نو په نیمه شپه هم انتظامیه والا راغلي دي، ما نه تپوس که څه تکلیف خو نشته. ما هېڅ تکلیف نشته. ډېره مننه. ډېر خیال ساتي، ډاکټران خیال ساتي، نوره چې کوم سټاف دی هم خیال ساتي. یعنی ما دا نه چې زه مطلب دی هغه روایتي خبرې کوم. هارډلی آی ایم ویری کلین بولډ. زه هغه خبرې کوم چې ما فیس کړې که نه. نو که ما لوگو ته داسې څه کمی کتلی وای نو ما ویلې. خو خلکو تاسو ته ما ویلو که نه اوس هم لا شعور بیدار نه دی. مونږ
صفائی سره شوق نشته، حالانکه دوه ډېر مختصر احادیث دي چې صفائی نصف ایمان ہے، حیا نصف ایمان ہے، خو موږ صفائی هډو کیر نه کوو. بس هغې بیا ما ته ویل وي دا مطلب ده مریضان داسې داسې وکړي. نو هغې بالکل دا حقیقت خبره کړې ده چې مریضان داسې خیال نه ساتي یار چې دا زموږ هسپتال دی، دا زموږ وطن دی، دا موږ دپاره جوړ شوی، دلته زموږ علاج کېږي، نو موږ ولې دا خراب تراب کړو. نو یو ځل زه بیا ډېر مشکور یم ډاکټر آصف صاحب، نوره دی سټاف دی سره نوره کوآرډینیټس ډاکټر چې و هغې هم ډېر ما خیال ساتلی، ایون کلاس 4 چې دی هغې هم، یعنی ځاني ما څه دغه نه کتلی، ما ته څه تکلیف نه رسېدلی، او که رسېدلی ما بالکل دغه ویل، حالانکه میډیا والا هم ما ته راغلي دي، هغې دا خبرې تپوس کړی دی، که داسې دغه وای نو ما به دا اوپنلی ویلی وی، خو چې څه ما فیل کړي یا ما وویلو پوه شي. زه دې کې مطلب مبالغه رایي نه کوم چې څه حقیقت دی ما تاسو ته بیان کړم. Thank you.